أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نن زمونږه د دې درس موضوع ده انسانی لایف سایکل قبل از ولادت تا بعد از مرگ. هیومن لایف سایکل تر کوم حده پورې چې موږ پیژنو او د هر سړي په ژبه باندې د هغه دا دی چې ماشوم پیدا شو بیا لوی شو او که په دې منځ کې څه واقعه ونه شوه نو چې کله بیا بوډا شي جو بیا مړ شي. نو د ابتدا نه د پیدایش نه تر مرګه پورې موږ ته پته ده د پیدایش نه مخکې څه دا زمونږه اکثر کسان ته خبر نه یو او د پیدایش نه پس پسې د دې نه خواړو څو خبر نه دي. نه ګوګل میپ موږ ته دا اطلاع راکوي نه نیټ موږ ته دا اطلاع راکوي او موږ کو پسې هر ځای سرچ کو خو بعد از مرګ به څه کېږي دا موږ ته پته نشته. جبکې هیومن لایف سایکل چې اقبال په دې پوهېدو ناغه ویلي و چې موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. غافله تا خیال دا دی چې ګینې سړی مړ شو جو خبره خلاصه شوه، نه دا د دوامي د دایمي زندگی یو سبا شروع شو. او بل یو شاعر ویلیو سنی حکایت هستی تو درمیان سے سنی. د دې هستی د حکایت قصه خو مونږ اورېدلې وه خدا خو د من نه مونږ اورېدلې وه. مونږ ته خو صرف دا پته وه چې ماشوم پیدا شو او نیونیټل پیریډ او یې ختم شو بیا چایلډهوډ شو بیا ایډولسنټ شو بیا ینګ شو د هغې نه پس بیا ایډلټ شو او بیا په آخر کې مونږ دا ولیدل چې هغه بیا اولډ شو او بیا ډیتو شو. مونږ خدا خیالو سنی حکایت هستی تو درمیان سے سنی نه ابتدا کی خبر ہے نه انتہا معلوم. مونږ ته غواړو پته نه وه چې ابتدا څه دي ان قبل از پیدایش څه دي او نه د انتها راته څه پته وه چې بعد از مرګ به څه. د دې وجې نه مونږ قرآن راواغستو. مونږ مخې ته د صورت مؤمنون آیات نمبر 14 راغی او په هغې کې موږ ته عجیبه خبره کړې وه. هغې ته ویلو آیات نمبر 12 نه والا تر 17 پورې مسلسل موږ ته خبره کړې وه چې ستا دا سټیجز چې دي نو څه ورته وایي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. دی خو ما د خټو نه پیدا کړی او واقعي دا خو موږ وایو ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. دا انسان دا مختلف سټیجز هغه بیان کړل چې دا لاول خاوره ده د هغې نه پس ساسکې دی ساسکې نه پس بیا لوتړه ده لوتړې نه پس بیا نری غوندې غوښه ده د غوښې نه پس بیا اډوکی دی د اډوکي نه پس بیا په دې کې ما انسانیت واچاو. په دې ما تا خو ورته دوره فکر نه رسی خو دې ته د مورس بوکای ډاکټر د فرانس فکر رسېدو هغه دې ته چې کتل نو حیران شو ځکه چې موجوده ساینس د امبریالوجي په حواله باندې دا د 20وې صدۍ پیداوار دی. گویا که چې 1950 1960 1930 کې به پته لګېدلې ده چې د امبریالوجي کې د ماشوم د ډیولپمنټ سټیجز څه دي. جبکې ردې نه مخکې
په 1800 کې په 1700 کې په 1600 کې هیچا ته پته نه وه او قرآن چې نازلېده نو دا 500 عیسوي وه نو چې په 500 عیسوي کې چاته د دې خبرې پته ولګېده نو مورس بوکایي وی چې دا انساني کلام نشي کېدی بلکې دا خو الهي کلام کېدی شي او همدغه رنګې د دې قسم له سټیجز ذکر د دې نه مخکې په بل صورت کې صورت حج کې و او په هغې کې چې کله کینیډین امبریالوجست ډاکټر کیت ایل مور هغې ته وکتل نو هغه وی چې د انساني ډیولپمنټ د دې نه بهترینه تشریح نشي کېدی خو د حیرت خبره دا ده چې د نن نه 1400 سال پهلې یو هغه شخصیت چې هغه امی و هغه دا سټیجز داسې په صحیح طریقه څنګه بیان کړي دي معلومیږي چې دا انساني کلام نه دی ګوره هغه الفاظو ته ګورئ د قرآن یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقه وغیر مخلقه دا سټیجز چې کتلو نو هغه ډاکټر کیت ایلمور ورته حیران شو چې دا څنګه وشو گویا کې قرآن موږ ته د نن نه 1500 سال پهلې دا خبره ښوولې وه چې ستا قبل از ولادت سټیجز څه دي ستا قبل از ولادت سټیجز څه دي جبکې اوسني ساینس سپارشیلي موږ ته وښوه چې واقعي دغه کم سټیجز چې قرآن بیان کړي دا خو ټیک دي خو الله تعالی یو بله خبره پکې کړې چې هغې نه ساینس محرومه دی هغه دا وایي ثم انشأناه خلقا آخر په دې انسان کې په نورو ځناورو کې دا فرق دی چې موږ په ده کې یو بل خلقت نه نیستو چې هغه انسانیت دی بل ځای وایي فالهمها فجورها وتقواها د ښه د بدې سنس پکې موږ پیدا کو نو دې ته موږ ضمیر هم وایو دې ته موږ ایمان روح هم وایو بل ځای وایي ونفخت فیه من روحي نو کله چې دا خبرې الله وکړې د هغې نه پس بیا وایي دا ټیک دی دا خو تاسو منئ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ستا په دې سایکل کې مرګ خو ټیک دی او دا خو تقریبا ټول خلق په دې متفق دی چې مرګ شته خو بیا یو بله خبره ده چې باید ستا اتفاق خو نشته خو الله انفارمیشن درکوي چې ګورې دا هم داسې شور ده څنګه چې دا مخکني سټیجز سور واسه دی ثم انکم یوم القیامت تبعثون قیامت پر راځي بیا به تاسو راپورته کېږئ راپاسئ به دا یو داسې سټیج دی چې د دې نه منکرین آخرت انکار کوي نو چې د دې نه انکار کوي نو دا ولې د مخکني نه ولې نه کوي وایي د مخکني نه ځکه نشم کولی چې د هغې نه د انکار څه امکان نشته نو وایي چې کوم الله هغه کار کولی شي نو دا هم کار کولی شي دا هم کولی شي کوم انفارمیشن چې اوس ساینټیفیکلی ته ټرو ثابت کو دا بل انفارمیشن هم ته ټرو به ثابت کې خو هغه به ته الو ثابت کې چې ته پخپله مړ شي او د مرګ سره مخامخ شي الله تعالی بله یو ډېره مزیداره خبره کړې وه ولقد خلقنا فوقکم 7 طرائق ستا د پاسه یوازې ته نه ته په دې ارث باندې دا چې یو ګلوب دی په دې باندې خو ته یې خو نور ګلوبز دي نور سیاري دي نور سولر سیسټمز دي او هغه تا لیدلي نه دي دا ما ستا له پاسه پیدا کړي دي او دا ټول داسې په روټیشن کې څنګه چې تی و انا لموسعون موږ مسلسل په دې کې ایکسپینشن کوو او دا سیسټم چې ستا موږ ډیولپ کړی دی دا سیسټم چې داسې دی نو دا ټول موږ چلو وما كنا عن الخلق غافلین موږ ستاسو نه غافله نه یو څه مخلوق چې موږ پیدا کړی کا سولار سیسټم دی ستا فلکیاتو والا چې اوس پته ولګوله وی چې سولار سیسټم دومره ډیولپ دی چې د یو ګیلیکسي د دویم بل ګیلیکسي په منځ کې چې په هغې کې ډېر شی نورونه دي په هغې کې ډېر شی سیارې او ستارې دي په هغې کې ډېر شی چاند دي د هغې نه ډسټینس که ته توی کول غواړې نو چې ستا سپیډ نوري سال ورته وایي ستا سپیډ د رڼا د سپیډ برابري او د فزیکس عام طالب علم په دې پوهیږي چې د لایټ سپیډ چې دی 1,86,000 میل فی سیکنډ دی نو که په دومره سپیډ ته روان شي نو په 1,00,000 کاله کې به د یو ګیلیکسي نه بل ته ورسې دا دومره وسیع دی د دې وسعت باوجود په ګلوب باندې چې ته موجود یې ته زما خلیفه یې او زه ستاسو د ټولو نه غافله نه یم نو په تا کې 2 څیزونه دي یو دا چې ته ما د تراب نه پیدا کړی د خاورې نه نو ستا وجود دی او بل طرف ته دا چې ما په تا کې روح او ضمیر ایډ او ایګو او ایمان د ښه د بد فرق اچولی هغې کې هم د هغې هم زما سره غم دی د دواړو د ډیولپمنټ دپاره ما تعالی انتظام کړی ځکه چې وما كنا عن الخلق غافلین
منګ د خپل مخلوق نه غافل نه یو نو موږ د دې دپاره انتظام کوو چې کم کم څیزونو دې ته ضرورت دی تا ته د څه ضرورت و پریزرویشن آف سیلف ستا د خپل ځان د بچ کولو دپاره تا ته د خوراک ضرورت و نو د خوراک دپاره ما تعالی د ډوډۍ انتظام وکړو او بیا مې پتا کې بوک خواهش واچاو که ته وږی کېدی نه نو تا په زور خو تا باندې څوک نشي خورولی د دې وجې نه چې ته د لوږې سنس پیدا شي تا ته د لوږې احساس وشي نو بیا خوراک کې نو چې تا ته احساس نه کېږي نو خوراک نه کې نو یو مې پتا کې احساس پیدا کو او بل مې تعالی د خوراک انتظام وکړو ودا مې دله څنګه وکړو نو وی وارسلنا من السماء ماء د برنه مې اوبه نازلې کړې فانزلنا من السماء ماء بقدر دا ما په خاص مقدار کیلکولیټډ نظام دی په هغې تاسو ته باران نه وروم نو فاسکناه فی الارض وانا علی ذهاب به لقادرون اوبه مې راکوزې کړې دلته مې وله سټی ورکو کله د ټیوبویل په صورت کې د ډنډ په صورت کې د دریاب په صورت کې د اوبه ډېروم هم نه ځکه غوپه به شئ دا کموم هم نه ځکه چې رتن دې نه به مړه شئ ما د اوبو انتظام وکړو د اوبو سره به تا ته فایده څه میلاو شوه فانشأنا لکم به جنات من نخیل واعناب یو طرف ته مې دله میوې بل طرف ته مې دله فصلونه په دې باندې تیار کړل د پاره د دې خبرې چې توی وخوري که نه ومنها تاکلون ستا د بوک علاج مو کو یوازې دا نه چې صرف میوې مې پیدا کړې یوازې دا نه چې صرف فصلونه مې پیدا کړه ستاسو په هر کور کې ستا د بوک ته میټاول دپاره ما فوډ فیکټری ولګولې وی دا لا څه شی دی وی فوډ فیکټری د هر چا کره چې څومره څاروي دي که نه دا په حقیقت کې اللہ کی طرف سے ادا کردہ فوڈ کی فیکٹریاں ہیں فیکٹری دی ته وایي چې هغې ته به ته را میټیریل ورچې هلته به تا ته پراډکټ درکوي دې څاروو ته ته څه کې واښه ورته ورچې بوتاوه ورته کې په مقابله کې تاله دا څه پراډکټ درکوي پی درکوي ماسته ته جوړی کوچ ته جوړی دې تاله غوښه درکوي د هغې نه ته تیکې کې دې تاله هډوکي درکوي د هغې نه ته سیزونه جوړی او دې تاله سرمن درکوي د هغې نه ته سپلی جوړی د هغې نه ته جامې جوړی د هغې نه ته مختلف قسم له لباسونه جوړی دا سیسټم مې دله په کور کې دننه ډیولپ کو الله هغې ته اشاره کوي وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ګوره څاروي مې دله درکړل په هغې څارو کې مې دله دا سیسټم سیټ کو او بیا دا چې ته په کور سر ته نه رسې په خپل ملک یوازې سر ته نه رسې بل خوا به تله غواړي بل خوا تلو ته سفر وي پیاده چې ځې نو ستړی به شې نو ستا دپاره ما د سوارلۍ انتظام وکړو یا خو به ته په ځمکه ځې نو بیا ما تعالی وعلیها وعلى الفلک تحملون بیا مې دله د اوښانو انتظام وکړو او د خرو انتظام مې وکړو د قچرو او د اسونو انتظام مې وکړو او که ته فرض که دا دغې وخت خبرې دي او که ته په دریاب کې ځې نو ما کشتۍ ستا لپاره جوړ کړه وعلى الفلک تحملون د کراچۍ نه به ته بیا دوبۍ ته واوړې یا به بمبئی ته لاړ شې او بیا بعضې خلق په بحیر روم باندې لاړل نو هغه به لیبیا او د لیبیا نه پس بیا روم او بیا به ته د یورپین کنټریز ته لاړ شې او بیا به د خپل رزق دپاره ځې نو ګوره ستا د مادي ډیولپمنټ دپاره ما انتظام وکړو خو ته ما هیر کړی نه ستا د روحاني ډیولپمنټ دپاره مې انتظام وکړو چې ستا وثم انشأناه خلقا آخر چې ته روحاني ته ور ډیولپ شې هسې نه چې ته صرف خورې سکې د ځناورو په شان او صرف بچي راوړې د بچو راوړو دپاره ما په تا کې خواهش واچاو شهوات چې ورته وایي جی سیکس چې وایي سیکس ډیزایر مې واچاو پریزرویشن آف سپیشیز خو د دې سپیشي چې ستا را سپیشي ورکه نه شي خو تا ته خو مې یو طرف ته مې تا ته خواهش واچاو او بل طرف ته مې وجعلناکم ازواجا وخلقنا لکم من ازواجکم ما تاسو له ازواجو جوړې درکړې د دې وجې نه چېرته په یو کلي کې داسې بحران په یو علاقه کې نه دی پیدا شوی چې هلته هلکان یو جینکۍ نه یا هلته جینکۍ یو هلکان نه دا ما په ترتیب سره په یو خاص بیلنس سره تاسو ته پیدا کړل چې تاسو ودونه وکئ او ستاسو سپیشیز ورک نه شي دا انتظام مې وکړو یو طرف ته پریزرویشن آف سیلف دپاره بارانونه مې ورول چې خوراک درکم بل طرف ته پریزرویشن آف سپیشیز دپاره ما تاسو جوړې پیدا کړی په تا کې مې خواهش پیدا کو چې ستاسو سپیشیز ختم نشي خو ستا د روحاني ډیولپمنټ دپاره ما رسولان درولېږل که نه نو ولقد ارسلنا نوحا الی قومه ګوره ما رسولان چې درلېږل که نه هغه ما مسلسل به درلېږل او د یو رسول د پس به مې بل رسول درلېږو دپاره د دې خبرې چې تاسو چرته کې
دا ونه وایې چې موږ د پاره هدایت لار بنده ځکه موږ هدایت د کم ځای نه کو. نو الله تعالی د دې صورت په آخري آیاتونو کې وایي ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جاء امه رسولها کذبوه. تاسو خو بد عمله وای، ما رسولان مسلسل در لیږل، 1,24,000 رسولان ما در لیږلي، 1,24,000 انبیا در لیږلي. لکل قوم حاد، څومره کلي چې دي پار کلي کې یو رسول ما لیږلی د پاره د دې خبرې چې سبا ته دا ونه وایي چې زه خبر نه یم. او بیا ما دا رسولان چې در لیږل ستا رویه ورسره ډېره خرابه وه. کذبوه نو فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث. چا چې مخالفت کړی هغه موږ داسې ورک کړي. فبعدا لقوم لا یؤمنون. نو بیا نومونه واغستل. نوح مې در ولیږو علیه السلام، نو داود علیه السلام مې در ولیږو، نو عیسی علیه السلام مې در ولیږو، نو هود علیه السلام مې در ولیږو، نو صالح علیه السلام مې در ولیږو، نو په آخر کې مې موسی علیه السلام ولیږو فرعون ته. دې ټولو کسانو ته چې ما پیغمبران ور ولیږل نو د هر یو سره ستاسو ورانکارو په خپل ځای باندې خپل رواني وکړل. لکه یو ځای کې ورته تاسو څه وویې لئن اتاتم بشرا مثلکم ما هذا الا بشر مثلکم. زمړه دا خو زموږ په شان بني آدم دی او په بني آدم پسې به موږ ځو. که تاسو بني آدم پسې لاړئ نو انکم اذا لخاسرون. تاسو خو بیا غټ په تاوان کې. تاسو یې موږ له پیغمبر ملایکه پکار ده. نو دا بانن وکړه. بیا هم پکې دا وویې ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما. د آخرت تاسو ته ډېر لرې ښکارېدو. وی چې حیحاته حیحاته لما توعدون. ستاسو ورانکارو خلقو دا وویې چې نه ان هي الا حیاتنا الدنیا. بیا دا وویې ان هو الا رجل افترا علی الله کذبا. دا دروغجن دی، په خدای دروغ جوړ کړي دي. ابل ځای کې وی چې ان هو الا رجل به جنه. د خو دماغ خراب دی، په دغه پیریان راغلی دي. همیشه د حق خلاف چې چا خبره کړې ده پیریانو طرف ته هغې اشاره کړې ده. لکه څنګه چې د پاکستان د KP د چیف جسټس چې کله د مشرف په باره کې فیصله وکړه چې دله پانسی ورکوي نو د حکومت وزیرانو وی پاگل دی، جج پاگل ہو گیا. څنګه چې دی یو حق پرست جج ته پاگل وی، داسې هغې خپل پیغمبر ته پاگل وی. ان هو الا رجل به جنه. په دې سړي خو غوټه ده. فتربصوا حتی حین. نو ستاسو رویه د پیغمبرانو سره ښه نه وه. خو څنګه چې ما ستاسو د مادي ډیولپمنټ دپاره د مادي ډیولپمنټ دپاره بارانونه کول چې تاسو د لوږې نه مړه نه شئ، داسې مې ستاسو د روحاني ډیولپمنټ دپاره مسلسل پیغمبران در لیږل چې تاسو چرته کې د روحاني ډیولپمنټ نه محرومه نه شئ، اگر چې ستاسو د اکثریت رویه د پیغمبرانو سره ښه نه وه. نو ستاسو ردې په انجام کې 2 کیټیګریز جوړ شو. یو A کیټیګري وه چې هغې ته مؤمنون وی، او یو B کیټیګري وه چې په هغې ته کافرون وی. نو بیا موږ فیصله وکړه په صورت مؤمنون کې. په ډومبنی آیات موږ تاسو ته دا وویې چې هلکه دا خبره واورئ قد افلح المؤمنون. A کیټیګري والا کامیاب دي. او د دې صورت په آخر کې نو وی انه لا یفلح الکافرون. ګوره دا صورت چې ختماو نو تن په خبره پوه کړې چې ګوره دا B کیټیګري والا خلق چې دي که نه دا زموږ نه ګټه نشي کولی. نو بیا موږ وویې چې ګوره چې انه لا یفلح الکافرون. دا 118 آیاتونه دي، 117 آیات په دې ختمیږي چې ګوره کافران ګټه نشي کولی زموږ نه. دا فیصله موږ وکړه. اوس به ته دا فلاح والا خلق څنګه معلومې او دا کافر والا خلق دا کیریکټر وایز به معلومه. د فلاح والا خلقو کیریکټر مونږ تاسو ته وشمارل. نمبر 1 قد افلح المؤمنون. نمبر 2 الذين هم فی صلاتهم خاشعون. منځ به کوي او په عاجزۍ به کوي. بیا عن اللغو مورزون، پیاده د بې پیدې ځایونو نه به لرې ګرځي. بیا لزکات فاعلون، کار به پاک ساکي، پیسې به پاکې ساکي. هم لفروجهم حافظون، سیکس ډسپلن به یې پکې، زنانه به یې پرده کوي. سیګریګیشن اف سیکسز، نارینه او زنانه به د یو بل نه لري. او بیا د هغې نه پس لاماناتهم، امانتونو خیال به ساتي. وعهدهم، او د لوزونو خیال به ساتي. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، او هغوی به د خپلو
د خواهشاتو او د منځونو زیات خیال ساتي او بیا ورپسې وي په آخري آیاتونو کې مغه الذین دی ان الذین هم من خشیة ربهم مشفقون. هر وخت به د رب نه یریږي، بآیات ربهم یؤمنون، د رب په آیاتونو به ایمان راوړي، بربهم لا یشرکون، د رب نه سره شرک نه کوي، او چې کله د الله په لار کې پیسې لګوي نو قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. هر وخت به یریږي چې پته نشي چې خدای پاک به زمونږ دا پیسې او زمونږ دا انفاق په خپل در کې قبول کړي او کنه. بیا مو یریږي چې الله ته مخامخ شم، که سر په سر خلاف شو نوم بخی. نو د دې خلقو مبارک سرټیفیکیټ جاری کو، اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. دا کیریکټر چې چا ډیولپ کړل دا خلق په نیکۍ کې منډي وي او د نیکۍ میچ وګټلو. سابقون دې ته وي چې سړی د په بل نه په منډه کې مخکې شي، نو دی په منډه کې مخکې شو، ادي میچ وګټلو. خو دغه بی کیټګري والا خلق د دې په باره کې چې تا ته ګوګل میپ کوم انفارمیشن نشي درکولی، تا د نیټ نه دا انفارمیشن نشي راغستی. موږ تا ته اوس دا خبره کوو چې کله دا خلق موږ ته راشي نو بیا به د دې خلقو سره زمونږ سره ویي، هغې ته لږ غوږ کېده. نو دی وایي چې کله دغه خلق راشي موږ ته نو دی به یو صفت خو به ردي سي چې دی به د مرګ په وخت کې زمونږ سره کم خبرې کوي، د هغې انفارمیشن صرف ما ته الله تعالی راکوي او بل څوک نشي راکولی. نو الله څه وایي حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. دا انفارمیشن تا ته ځکه چې څوک مړ شو د هغه هېڅ اطلاع نه وي. څومره ریسرچز چې وشو هېچا پته ونه لګوله چې څه چینج راغی، بس سړي خبرې کولې اوس نه کوي. د سړي پیوپل به مخکې کنسنټریټ کېده، اوس ډایلیټ دي. مخکې به ریسپیریشن آواز راته اوس نه راځي، مخکې به هارټ بیټ اوس نشته، بس صرف دغه ده. البته د الله سره چې د کوم خبرې شوي دي هغه صرف قرآن تا ته ښیي، ځکه د رسولانو په ذریعه وحی کړې وه، ته یې خبرولې، د دې نه ځان خبر کا. ځکه خو اقبال ویلو موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. چې کله صبح دوام زندگی شو د دړمبنۍ خبره چې ردی سړی وا هغه ته غوږ کېده. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. کله چې زنکدن شروع شي دی وی زما ربه لږ مې واپس کا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، ما نه خورسیزونه پاتې شو، ما نیک کار نه و کړی، هلته به زه نیک کار کوم. الله وایي نه کله دا خو د کېدو کار نه دی که نه، دا یو پیری بس بیا نه وي ته اوس ما لرالې. انها کلمة هو قائلها، دا خو هسې خبرې دي، دې نه پس تا لپاره کم سټیج دی. ومن ورائهم برزخ، برزخ دورانیه ده. It may be for 100 years, it may be for lakhs, it may be for seconds. بس چې ته مړ شوې دا اوس برزخ شروع شو، دا برزخ ستا اوږدوم کیدی شي. زمونږ څومره مقبرې چې ډکې دي دی په برزخي زندګۍ کې دي، کم کسان چې ځي دی په برزخي زندګي کې. دا برزخي زندګي به کله ختمیږي؟ کله چې دغه وشي د قیامت اعلان وشي. د قیامت ته اعلان ناڅاپه به یو سړی به خپله میخه لوشي، لا لوشلي به یې نه وي چې قیامت په راشي. یو سړی به کپړه ګز کوي دکاندار، لا ګز کړي به یې نه وي چې قیامت په راشي. یو سړی به خپل څاروي اوبه کوي، لا اوبه کړي به یې نه وي، دې ته وایي فیضا نفخ فی الصور. دا یو وخته پورې برزخ دی. اوس ما تا ته انفارمیشن الله را کوي، که ته سایکل کمپلیټ کې دا د واځې د اختتامي زندگی نه دی، دا ته چې ته اختتام وای دا خو د بلې زندګۍ سټارټ دی. الله اول خو د الله زمونږ سره خبرې وشوې چې ته وایې ما واپس کوي، نه واپس کولو پکې نشته. په برزخ نه پس په بیا څه کېږي؟ فیضا نفخ فی الصور. بس چې کله موږ شپېلې وواله قیامت په قایم شي. خو په ذهن کې یو خبره شو ورکه چې فلا انصاب بینهم ولا یتساءلون. نسب به په کار نه راځي. دا سابیق دی، دا سید دی، دا د نوح زوی دی، دا د لوط ټبر ده، دا بیا په کار نه راځي. هیڅ قسم لا رشته په کار هلته نه راځي، او هیڅ قسم لا پیسه هلته په کار نه راځي، او هیڅ قسم لا سفارش هلته په کار نه راځي. دا کلیر کا. دا انفارمیشن د کم ځای نه تاخلې؟ دا د سوره مؤمنون د آیات نمبر 101 نه موږ واغستل. دا ځان سره نوٹ کا چې نه به سفارش په کار راځي، نه به نسب په کار راځي، او نه به پیسې په کار راځي چې ته هلته ورکې. دا خبره خو ختم شوه. نو څه شی په کار راځي؟ دغه مخکې چې کوم کیټګري A او کیټګري B عملونه موږ ویلو دغه به ستا کاونټ کیږي او هغه به هلته تلړ شي. نو فمن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. د چا چې سپکه شوه تله
د دې ایک کیریکټر کم و، بی کیریکټر ان کفر والا کیریکټر زیات غالب و، دا سړی خو تباه شو. فی جهنم خالدون، اوس د هسټري ختمیږي، سایکل ختمیږي، هغه جهنم دی، هلته به همیشئ. فاما من ثقلت موازینه، د چا چې د نیکو ترله درنه شوه نو فاولئک هم المفلحون، دا به فلاحي. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ولته وایي اولئک هم المفلحون، د فلاح ټکی دی ورسره. دا بل بد قسمته کس چې دی، دا خاسرون والا چې دی، دی یوازې دوزخ نه، تلفه وجوههم النار، دا اسټریم د ځان سره کېده چې د مخ د ښکلې سرمن چې ده او د ښکلی مخ چې دی چې د په دې په ښایسته کولو د ډېر شی پوډر لګولی و او دی شی ډېر شی دغه ته نایي لتلی او حجام لتلی چې ما له ښکلی حجامت وکړه او د هغې دپاره د مزیدار هیر کټ جوړ کړی، دا مخ په وله موږ په اور وسیزو. نو هم د څه چل به وشي، وهم فیها کالحون، کله چې د مخ نه سرمن لر شي که نه سړی ډېر بد ښکاري، نو الله وی ډېر بد شکله به وي. یو دا انفارمیشن ځا سر نوٹ کا، سایکل چې کمپلیټ کیږي، یو سایکل دې طرف ته لاړ چې هم فیها کالحون، دا سړی هلته هم نه غلی کیږي، دی به هلته کې د الله سره څه نه څه خبره کوي، خو الله به ورته لږ پیغور ورکوي. ښه څه به ورته، الم تکن آیاتي تتلا علیکم، زما آیاتونه تا ته به تلاوت کېده. دا پخوا په جومات کې به نو دا به یو کس بل ته وي، بل به بل ته وي، بیا لو سپیکر راووت، نو په لو سپیکر به ستا کور ته در رسېده، د هغې نه پس بیا نیټ او فیسبوک راووت، بیا به هر وخت ستا په فیسبوک کې دا پراته و، خو تا چېرته فکنتم بها تکذبون، ته یې زمړه دا ته یې خوا کا ډرامه ګورو. ښه ته په ډرامه پسې تلې، نو دی به هلته کې څه وایي، دا یې داسې انفارمیشن دی چې تاله نیټ نه درکوي، دا تاله صرف الله درکوي. دی به هلته موږ ته وایي ربنا غلبت علینا شقوتنا. اوس هم که ته چاته وایي لکه ته ولې مونځ نه کوې، یاره وایي کمبختی دی. نو الله بالکل هغه الفاظ استعمالوي، هلته به هم دی وایي چې کمبختی و، ای زموږ ربه په موږ باندې کمبختی و، په موږ بدبختي وه. او موږ کله کله وایو که نه چې خو د خدای به نه خوښه نه کړو، د خدای خوښه یې نو ولې به موږ دا چل کوو. نو وکنا قوما ضالین، موږ جي لار خطا کړې وه. د هلته هم دی نقلاریږي، وایي ربنا اخرجنا منها، زما ربه کور دې ځای نه دې ووتو نو ښه به یې، ودیستو نو ښه به یې، فإن عدنا فإنا ظالمون، نو که موږ دې ر دې ځای نه موږ بیا دا کار وکړو، بیا به موږ واقعي چې ظلم کوي. نو الله به ورته وایي قال اخسئوا فیها، کورې شئ، ولا تکلمون، خبرې مه کوئ. وی دا حسن بصري وایي چې دلته به دې ودرېږي، بیا به نور خبرو نه وځي، ځکه چې کله انسان یې خدای ورته وایي چې کورې شه، د دې نه اخوا نور صحیح. نو الله به ورته په آخر کې وایي قصه به یې دلته ختم شي، او الله به د خپلو بندګانو کم خلق چې د نیکۍ دعوت ورکوي، که هغه په نیټ ورکوي، که هغه په ګش ورکوي، که هغه په درسونو کې ورکوي، که هغه د جهاد په صورت کې ورکوي، الله به د هغو ذکر ورته وکړي. انه کان عبادي یقولون، زما نیکان بندګانو او داسې نه وه چې دنیا ته خوښې وه، هغوی به دا وی ربنا منا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. دا الله د دې ذکر کړی، دا دعا څوک وایي ربنا منا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. دا زما ښکلي بندیانو په دنیا کې، خو فاتخذتموهم سخریا، تاسو په هغو پورې ټوکې کولې، حتی انسوکم ذکري، دې ټوکو تاسو نه ځاډو هېر کړی وم، ستاسو زندګي څه وه، خوراک او خندا او په خلقو پورې ټوکې کولو. وکنتم منهم تضحکون، تاسو په هغو پورې خندل، تاسو خبرې هغو څه انجام شو، هغه د A کیټګري خلقو. انی جزیتهم اليوم، ما هغو له بدل ورکو، بما صبرو، ځکه هغو صبر کړی، انهم هم الفائزون، دی به کامیابي. دا A کیټګري خلق والا به کامیابي. هسټري دلته کمپلیټ شوه. هلته فی جهنم خالدون، هلته هم تلفح وجوههم النار وهم فیها کالحون، بد شکله به همیشه دپاره به هغوی. او دا خلق کم خلق چې د الله د دین دپاره ګرځي او د الله د دین مخالفین په هغو پورې خاندي، اگلے ہے وقت کے لوگ، هغوی دې ته څوک ورته دهشتګرد وي، څوک ورته قدامت پرست وي، څوک ورته لیوني وي، فینیټک ورته وي. دې ټولو خلقو باره کې به الله هلته وایي انی جزیتهم اليوم، ما دی له نن بدل ورکو، بما صبرو، ځکه دی صبر کړی، انهم هم الفائزون، چې دا کامیاب دي. دلته کې سایکل کمپلیټ شو، سایکل کمپلیټ شو، او زمونږ دا دعا ده چې الله دې مونږ په اولئک هم الفائزون کې شامل کړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.